د پلار د طرف نه خپل خو د مور د طرف نه دي صحیح ده کنه وای د دې چې کمندونو ننیال زمنګ نه لري یعنی نیای چې دا نو هغه چې کمندونو هوا باندې ده آدم علیہ الصلوۃ والسلام باندې احتلام شو منی کته غردي دا داغې نه داخلك پیدا شوه دي زنو خلکو دا ویلي دي او پدې کې ډېر زیات خبرې دي ابن کثیر دا ویلي دي چې من زعم ان یاجوج و ماجوج خلقوا من نطفه آدم حين احتلم فاختلط بتراب فخلقوا من ذلك وانهم ليسوا من هوا فهو قول حكاه الشيخ ابو زكريا النووي في شرح مسلم وغيره ضعفه دا نووي لیکلی دي او نووي وسره ویلی دي وی په دې باندې جمهور دي وی په دې سدي دی وی وهو جدير بذلك ضعفه وغيره ضعفوه د نووي نه علاوه چې کوم عالمان دي نو د دې قول تضعیف کړی دی وهو جدير بذلك اذ لا دلیل عليه بل هو مخالف لما ذکرناه کوم ځای قران کې الله ویلي دي وجعلنا ذريته هم الباقين د نوح اولاد څه شوی دي پاتې شوی دي او د نوح علیه السلام اولاد حام سام او یافسو حام سام سو یافسو نور د نوح علیه السلام نه علاوه په مقدس مکه داغي اولاد پاتې شوی که نوح علیه السلام سره بچوي په کشتای کې خو اولاد نه دي پاتې شوی اولاد صرف د چا پاتې شوی دي حام سام او یافس پاتې شوی دي بیا دویم دادا چې دای چې دی په دې باندې حدیثوم نه او اقوال په د عالمانو دي چې دای چې دی د یافس په اولاد کې دي یافس په زستا سونه او تاسو کوما آبادی اولنې چې دا د دې غرونو په طرف کې وا او که په میدانونو کې وا غلط جواب به مال نه راکوي خو چې کله تاریخ ته وګوري نو خلک د دې غرونو طرف ته اوسېدل او سمې ته رسو راغلي دي دا سمې شاړې سوي پرتی وي هر ځای کې ګوري نو چې کوم د غرونو کلی دي کنه نو وای خلک به وای زمونږ نکان په پنجاب کې په پلان کې ځای ته تللی دي څوک پوي زمونږ ځنې خلک پلان کې ځای ته تللی دي څوک پوي زمونږ ځنې خلک پلان کې ځای ته تللی دي د دې غرونو نه د آبادۍ راخوري شوي دي په دنیا کې دا شمالي طرف چې دی افغانستان نه شمالي طرف دا چې کمونو غریزه علاقه ده ډیره په دې کې چې کمونو ځنې خلک اوسېدل ایشیا کې په دې طرف کې سام راغلو خام افریقی طرف ته تلو یافس چې کمونو په دغه شمال طرف ته تلو په دې علاقو کې د اولادو د ځنې اولاد د غرنه غاړې تلاړل دا څه غړ غره دي هغه نه غاړې تلاړل هغه چینیان دي هغه ته هند چینی وای هندستان سره چې کم چین څه شوی دی لګیدل دي او ځنې اولاد دې طرف ته میدانی علاقو ترالل هغه ترکو دا مغول او تاتاریان او یورپیان هغه دغه میدانی علاقو طرف ته شو لاړل نو دا یورپیان شو او ترکیان شو اتراک شو تاتاریان شو تاریخ کې جو تا مغول ویل کیږي منګول فرقه چې کومه ده منګولیان دا چنګیز خان والا دا ټول چې کوم نه دا داغي اولادو داغي سو اولادو دا یاجوج او ماجوج هغه وخت کې د صد سکندر په هغه وخت کې برس کېدل هغه طرف ته کېدل اوسېدل نو د دې یو دورو مونږ ویلو چې د دیوال د وهلونه مخکي نو مفسدون فی الارض سکو فساد کو دی قدرتی فسادیانو خلق به وهل او ټکول پیسې به سکولې اغستلی او قومونه به جنگول په خپل منځ کې قومونه سکول جنگول دار دی کارو هغه ورته سوو دیوال نفس د دې دویم حالتو چې ترکنا بعضهم یوم یذین یموج فی بعض خپل کې یو بل سره لګیاو مشتو غریبانو اکه چې کمونو دغه اولاد دي د یافس دي اولاد دي یاجوج او ماجوج د یافس ډیر دامنو خو پای کې یو ګوګ بل چې کمونو میګاګ دریم چې کمونو ماسک او بل تابل دا تاریخي نمونه دي
او چې دا وګورئ د ټول قومونو کې به دا موجود وي ماسک ماسکو دی روس کې چې کم د روس دارالخلافه ماسکو دی دا هغه چې کم د اولادو ګوګ ماګوګ چې د یاجوج او ماجوج غټ قوم دی لوی دا موږ د سام اولاد دا لک شي یو دا ټول افغانستان دا عرب او دا ټول چې کم د چا اولاد دي سام اولاد دي د یزوزي ماجوزي دوه کسان نو دوه کورونه نو پوېږي کنه دا ګوګ ځان له یو لوی چې کم نو قامو ماګوګ میګاګ ځان له لوی قامو عربه تر اواړیدل نو جوج او ماجوج شو هغه راوړل دیتا دا چې دی نو دی الته بند شو نو خپلو کې یو بل کې لګیاو دیوال سره د دې تعلق نشته د دې حتی فتحت دا مفسرین غلط شوي دي چې هغه چې کمندنو د دیوال خبره ختم شو اذا جاء وعد ربي جعله دکا داغه مبارک وویل شو چې ذوالقرنین وی چې دې په وس نه لري فمستطاعوا ان يظهروه ومستطاعوا له نقبه نه به کې سورې کول شي او نه په راوړېدل شي دا به زما د رب په وعده ختميږي د رب وعده نه قیامت مراد نه لري وې سو وخت پورې بداوي چې زما رب وګوري نو روان مشي بس خدای په وس نشي لرلې ٹھیک شو دې په وس نشي لرلې خو چې سو پورې تکوینی طور یاجوج او ماجوج بندو یاجوج او ماجوج